حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم الله هغه ته چا وویل چې تا خپل بچو دپاره څه پرېښودي. عمر بن عبدالعزیز رحم الله هغه شخصیت و چې یو ځل ورته ګورنرانو کې یو ګورنر وویل چې ستا دا تنخواه دا ستا د بچو دپاره نه کافي کېږي، لهذا یو درهم دا په خپل تنخواه کې اضافه کړه. عمر بن عبدالعزیز رحم الله یو وخه راواغسته اور هغه یې زبردست تروته کړه، د هغې نه بعد یو درهم راواغست او هغې باندې کېښود، نو هغه وخه وټسېده. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم الله فرمایل ایا ستاسو زړه غواړي چې سبا په ورځ د قیامت باندې زما د جسم د غوښه د جهنم په اور کې داسې وټسولی شي؟ داسې عظیم شخصیت و عمر بن عبدالعزیز رحم الله. یو ورځ د اختر ته ماشومانو نوي نوي کپړې اغوستې دي اور عمر بن عبدالعزیز رحم الله بچي هغوی خپل هغه زړې کپړې هغه یې وینځلې دي او هغه یې اغوستې. خلیفة المسلمین دی، ښځه ورته د اختر نه یو مخکې وایي چې عمر بن عبدالعزیز ته تنخواه لږ مخکې واله د دې لپاره چې ماشومانو له د کپړو انتظام وکړو. عمر بن عبدالعزیز رحم الله ورته فرمایي چې ته ګارنټي ورکوې چې سبا نن شپه زه مړ شمه نو دا تنخواه خو ما په حرم ورسه. عمر بن عبدالعزیز رحم الله ته یو کس وایي یا امیر المؤمنین تا خپل بچو دپاره څه پرېښودې دي؟ عمر بن عبدالعزیز رحم الله ورته فرمایي زما بچي به یا نیکان وي یا به فاجران او بدکار. که زما بچي چېرته شرابیان او کبابیان او چېرته بدکار وي نو فلن اکون ظهیرا للمجرمین، زه داسې کار نه کوم چې سبا به زه په قبر کې پروت یم، زما په پیسو باندې زما بچي شراب او کباب پس کې او د هغې عذاب به ماته په قبر کې ملوي. او که چېرته زما بچي نیکان وي نو الله فرمایي ان ولی الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، چې د نیکانو دوست د نیکانو رکواله صرف الله دی. دنیاوي امور یې کوم اخروي امور یې کوم، نو انشاءالله زما امید دی چې زما دنیا به هم الله ښه کوي او آخرت به هم الله.